الرحيم. درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه یو کم او یایم نمبر حدیث شریف دی. 1669 نمبر. وعن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت صفیہ بنت عبید دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو کې د یو بیبی نه دا حدیث روایت کوي. دا صفیہ رضی الله عنها چې کومه د حدیث راویه ده دا د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه لور ده، صاحب زادی، او د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه بیبی ده. په راویانو کې دا ثقه راویه ده او دا په مشرانو تابعیاتو کې ده، تابعیه ده. رحمه الله، الله پاک دې په رحم وفرمایي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د یوې بیبی نه دا حدیث روایت کوي. عن النبي صلی الله تعالی علیه وسلم، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث نقل کوي. قال، پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایلی دي، ویم کنه، من اتا عرافا، څوک چې د نجومی خواته لاړو. عراف هغه چاته ویل کېږي چې هغه دا کوډې او د غیب او د علم د پټو څیزونو د علم دعوه کوي چې زه پټ څیزونه معلومولی شم. موږ ورته پښتو کې کوډ والا وایو، کوډې کوي، جادوان کوي، کاهن وي، او دا دعوه کوي چې ما سره د پټو څیزونو علم دی. نو چې څوک داسې کس له ورلو، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي فسأله عن شیء، او د هغه نه د څه څیز په هکله پوښتنه وکړه، د څه څیز په باره کې دي تپوس وکړو. چا کالی ورک شوی دی، یاره کالی رانه ورک دی، پته نه لګي چې څه شو. چا ورته ویل فلاني ځای کې پیریانو والا ښځه ده، هغې له ورشه بیا درته معلومه کړي. نوک وګوره ورپسې، نوک کتلی کېږي. نو دی خو پریشان وي که نه، دغه وخت کې به د ټول توجه دی کالي ته چې کله به پیدا شي. نو بیا دی خو ځان ته پام نی چې زه اوس نوک کتو والا له ورځم یا خاپیریانو والا له ورځم چې د غیب او د علم دعوه لري، او دې ته تپوس وکړي چې زما کالی چېرته دی، او بیا ورته هغه څه خبره وکړي فصدقه، او دی د هغه تصدیق وکړي. لم تقبل له صلاة 40 یوما، وایي د دې کس به 40 ورځې مونځ نه قبلېږي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. کم سړی چې نجومي له ورلو او د څه خبرې تپوس یې وکړو او هغه ورته څه جواب ورکړو، د ومنو د هغه جواب چې هغه ورته رښتیا وي، وایي د دې سړي به الله پاک 40 ورځې مونځ نه قبلوي، مونځ یې نه قبلېږي. نه مونځ یې نه قبلېږي 40 ورځې. د دې مونځونو قضا هم پرې نشته دی، بیا چې قضا یې راوګرځوي، ثواب به ورته پرې نه میلاویږي په دې مونځونو. دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د طرف نه دمکی د امتیانو ته چې وعید دی، وعید چې د نجومیانو خواته تلو سره مونځ هم نه قبلېږي، او مونځ خو هم عبادت دی چې مونځ نه قبلېږي نو نورې نیکۍ به څه قبولی شي. نو د حدیث مطلب دا دی چې د نجومیانو خواته تګ حرام دی، حرام. الله پاک د پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. د مونځ سبق کې درود شریف شروع کړی دی. تاسو ته ما ویلي وم چا سره ټایم فارغ وي، دا څومره سبق هم چې ویلی دی دا راته تېر کوي، خیر دی داسې ځان له وخت چې کوم ټایم تاسو سره فارغ وي، ورځې که شپه او دین کې شرم پکار نه دی. نورو خلکو ته هم دا د مانځه سبق او د دې معنی ښایي. که کله مونږ یو مونځ صحیح وکړو که نه او معنو ته هم پام وي، استحضار سره مونږ او تاسو به د مانځه په خوند ګیله پوه شو. اللهم صل علی محمد، د دې څه معنی شوی وه؟ او اللهم، اے الله، دا الله نوم پکې نه لګي، تاسو دا خفه یې ولې کول. اللهم اے الله، د الله نوم علی ښه شوق سره مړه مینې سره څه مونږ له الله را کړي دي.
اللهم اے الله صل علی محمد ورزونی رحمتونه درودونه نازل کا په محمد علیه السلام وعلى آل محمد او د محمد علیه السلام په آل باندې کما صلیت علی ابراهیم څنګه چې تا درودونه لګلی دي رحمتونه لګلی دي پیرزونې دي کړي دي ابراهیم علیه السلام وعلى آل ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام په آل باندې انک حمید بېشکه ته ستایلی شوی ستا تعریف کړلی شوی مجید بزرګ یا ارحم الراحمین صلی الله علیه